عبداللہ ابن ابی ابن سلول د زوی دی، د هغې نوم عبدالله دی. د جناب رسول الله سلام د څکلو زیت اوبو جوټه هغې راواغسته. دا جوټه خپل پلار له یوړه، عبدالله ابن ابی له یوړه چې ویڅکي. پلار ورته ویلی بچې دا دې څه راوړه؟ هغه ویل دا جوټه ده د څکلو د جناب رسول الله سلام چې ته یې وڅکي چې الله ستا زړه پې پاک کړي. پلار یې ورته وایي او بچیا تا ته یو خبره کوم، که د مور میتیز یې دې راوړی وی هغه ما څکلې وي، هغه د دې نه ډېرې پاکې وي. د مور میتیز یې به یې راوړی وی هغه ما څکلې وي. د پیغمبر د جوټې نه هغه ډېرې پاکې دي. زوی له غصه ورله او جناب رسول الله سلام خواته راغی، ورته ویله که ته اجازت کې ای د الله نبي دا پلار وژنم. پوه شولې؟ خو رسول الله سلام منع کولی. دی عبدالله ابن ابی ابن سلول په ظاهر باندې کلمه ویله، وایي داسې نه چې خلک خبرې وکړي چې محمد علیه السلام خپل ملګري وژني. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار چې لا اسلام یې نه و راوړی، نو دی رسول الله سلام ته د ابوبکر مخکې کنځل وکړه. ابوبکر رضی الله عنه چې د هغې کنځل واورېده نو په سکه سکتن یوه څپېړه د قوي ورکړه، او دا یې څپېړه ورکړه چې دا پلار یې په ځمکه باندې پړ مخې را پرېوت. دا خبره جناب رسول الله سلام ته ذکر کړه. نبی علیہ السلام دې نه منع کړه چې پلار داسې مه ووه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي والله لو کان معي سیف لقتلته، زما دې په الله باندې قسم یې که په دغه وخت کې زما سره توره وې دا پلار مې واجه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی آیات نازل مبارک ابو عبیدہ ابن جراح کے. ابو عبیدہ ابن جراح دی خپل پلار وجلو، جراح وجلو د احد په ورځ باندې یا د بدر په واقع کې. پلار د دې چې جراح دا په دې جنگ کې په دې خپل زوی پسې ګرځېده چې دا زوی کم ځای کې بې میزم چې مړی کم. زوی به دې نه طرب کاوه تښتېده به تې. کله چې د پلار دا توجه ډېره ولیده دې زوی پسې دا زوی وژنمه، نو زوی راغی ابو عبیده رضی الله عنه او پلار یې مړ کړ. پوه شولې؟ جناب رسول الله سلام د ابو عبیدہ ابن جراح په باره کې وایي لكل قوم امین و امین امتی او ابو عبیدہ ابن جراح. د هر امت د پاره د هر قوم د پاره یو امین وي، او امین زما د امت چې دی ابو عبیدہ ابن جراح دی.